أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمن موضوع علم تجوید. علم تجوید کی دو اقسام ہے. نمبر 1 تجوید عملی، نمبر 2 تجوید علمی. اس تفصیل منگ دے 1 نمبر کو تجوید عملی. تجوید عملی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایسی کرنا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے. یعنی قرآن مجید دا سے تلاوت کول لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی دی او مونږ ته بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه رسیدلی دی. خلاصہ حاصل یہ کہ تجوید عملی فرض عین ہے، یعنی قرآن کریم درست پڑھنا فرض عین اور بہت ضروری ہے. خلاصہ دار چې قرآن مجید دا تجوید عملی دا فرض عین دی، یعنی قرآن مجید درست لوستل چې کوم دی دا فرض عین او ډیر زیات ضروری دی. نو موږ له پکار دی چې د دې هغه ادایګي ټیکو. اصل ادایګي ده، یعنی زبانی قرآن مجید هغه حروف چې کوم دی هغه ټیکو. دویم نمبر موږ سره د تجوید علمی. تجوید علمی کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کی ضروری کتابیں پڑھنا اور تجویدی قواعد اور قوانین کو یاد کرنا. یعنی دویم دا چې تجوید علمی یعنی تجوید د دې مطلب دا دی چې تجوید ضروری کتابونه ویل او د تجوید هغه قواعد او قوانین زده کول. نو خلاصه د دې دا ده حاصل یہ کہ تجوید علمی فرض کفایہ ہے، یعنی عوام الناس کے لیے تجوید علمی مستحب اور خواص کے لیے لازمی اور ضروری ہے. خلاصہ دارا چې د تجوید علمی فرض کفایي دی، یعنی د عوام الناس د عوام خلکو لپاره د دې زده کول مستحب دی او د خواصو لپاره د دې زده کول دا لازمی دی. هغه ځکه چې که خواص هم د علم د تجوید زده نه کی نو بیا به د عوام ټول په تیاره کې پاتې شي، د دې هغه صحیح ادایګي او هغه صحیح اشاعت په یعنی پاتې نه شي. بیا به څوک ویني چې هغې هغه صحیح اشاعت وکړي او دا خلکو ته ورسوي. دا یو څو خبرې مې ستاسو وړاندې کېښودې. الله دې د توفیق راکړي چې قرآن مجید دا زده کړو او بیا د دې موافق تجوید قرآن مجید وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.